دې حدیث کې دا خبره وکړه چې مسلمان سړي ته به دا ویلی شي چې یارې تو ته خدای پاک جهنم کې کوم مقعد څه و هغه په ځای درته جنت کې مقعد تېر کړلو فیراهما جمیعا دا به د دواړه ځایونه وګوري نو شکریا به ده که څه شکر د خدایه هغې بلونه د زه خلاص کړم خو منافق سړی هغه به زه خو نه پوهېږم خلکو سیلو هغه به م ویلو اقول ما یقول الناسو د کوم سړی څه منافق وي یا د ژوند نه غافل کاس وي ایدي جواب څه چې ته کې ګوري اندا به کې یارې خال څه کوي هغه د موا کوو دا د منافق سړي جواب ده داسې څوک جواب نه ورکوي ځکه چې منافق به کابر کې هم دا خبره کوي كنت اقول ما یقول الناسو خلکو څه یلو څه ژوند دې تېرولو هغه به موا کولو نه خلک پرېږده زه خلکو تپوس تونه نه کوم زه تونه د تا تپوس کوم چې تا چې شه کولو تا سیلو مو ته دا جواب راکړه نو دې ته به څه زده وي نه های به کوي بیا فیقالو دې ته به ځکه ویلی شي له لا دریت لا تلیت د لا دریت اصل کې معنا ته پوه نه شي که نه د لا تلیت سره هسې راوړه ده بس دا خلک راوړي ورکې لکه چای مای د دویم ټکر کې راوړي که نه کتاب میتاب د میتاب ورکې همداسې ټکر لکه لا دریت اصل ټکر لا تلیت ورسره خوان دپاره لا دریت لا تلیت سر د پوی ماشي ته په څه شي باندې پوه شوی په څه نه پوه شوی ژوند کې ویضرب به وهلی شي بمطوارقه په چرټیو سره پلک سره مطرقة جمع د لاندې ورسره لیکلي جمع مطرقة وهي آلة کسې اسم آلې صیغه ده من حدید اوسپنې ولا ضربة یو داسې پخه وهل به ورکړلی شي فیصیح صیحة دومره چغې به وهي یسمعها من یلیه چې څومره د نږدې حیوانات ورپورې دي که نه د سوا د انسان او د جني نه دا به واوري غیر الثقلین سوا د دوو درانو مخلوقاتو نه ثقلین لاندې څه لیکلي دي ای الجن والانسو جنات او انسان څه دي ته ثقلین نیل شي ځکه چې دو په ځمکې باندې ټولو نه تعداد کې زیات دي ځکه ورته ثقلین نیل شي صحیح ده یا د دوی له اهمیت ډېر زیات دی د باندې ښه ثقل چولی شوی الله تعالی والا امانت ته که نه ان عرضنا الامانة على السماوات والارض کوم دین څه ده دا په دو باندې ورباندې ځکه د دین د وجې نه درانه دي په دې ځمکې کې متفق علیه ولفظه للبخاري حدیث کې تاسو دا خبره ویله دی حدیث کې څه مرده کله ونه خلک واپس کېږي نه دا د خپو وله ټکو واوري نو واضحه شوله چې دي د روح وله تعلق بدن سره به قایم کېږي انا بعد دوی پرشتي ورته رسي ځنه خلکو ویلي چې وګوره ته یایې سره دي ته دوی پرشتي رسي په یوه ټیم باندې دا خو ډېره لویه دنیا ده کیدای شي ورکې 2000 کسان ټولې دنیا کې په یو ټیم خاښ شي به دو ته د دوی پرشتي څنګه رسي دا شعار سړي ته په یو ټیم باندې دا دوه کسانو نه څنګه تپوس کېږي نو موږ ورته څه ملکان نه ده نه د مرسره دوی پرشتي دي مطلب دی زوی غاټ ټولګاه ده خو دوی ونسیار سړي ته صحیح ده او دې کې ویلي چې دا سړي ته ویل شي ما تقول فی هذا الرجل د پیغمبر علیه السلام په باره کې اوسېده چې خو ته نه څه پیغمبر ده که نه دې سړي په باره کې څه یایې نه یا به ته تصویر غوندې راوړلی شي یا به ته پیغمبر سم الخلیات نوراني شکل کې وښیلی شي صحیح ده دې نه ځنه خلکو خو دا سوچ کړی ده چې ګورې داسې کې ویلو چې د سړي نه به تپوس کېږي چې دا سړی څوک ده نو دا خو په یوه ټیم باندې کیدای شي دنیا کې لاس کسان د پنو یا به 3000 یا 15000 نو د خوار سړي ته پیغمبر صلی الله شکل راوړل شي دې معنا چې پیغمبر صلی الله کې حاضر ناظر ده ځکه چې قبرونو کې هر یو ته به راوړل شي که نه موږ ته دا معنا هرګز نه ده صحیح ده هر ځای کې حاضر ناظر ده دا کې دا ونه څوک نشي ثابتولی بیا دا جنتي سړي ته به د جهنم ولا ځای ورخیل شي جنت ولا د دې دپاره ورښایي چې جهنم ولا ځای وکړي دې ته به حیبت معلوم شي نه د جنت ولا قادر ورسره پیدا شي د نعمتونو قادر هغه چې ورسره وي که نه څه هغه والا کې الوږه تېره کړې وي که والا نه الوږې کې نه وي پاتې دې ته بیا څه باته لګېږي نو دې ته اول د جهنم ولا شیان ورښایي تکلیفونه ووایي د څومره خطرناک شیان دي شکر ده چې بچ دې کړه متې نه نو جنت ولا شیانو باندې بیا شکر ادا کوي مختب الحدیث ته وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله أن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات تسككم سړی کله مړ شي عرض عليه مقعده بالغداة والعشي هغه ته د هغه وله ځای ور پیش کول شي ور وښیل شي سبی ماښام کې ان کان من اهل الجنه یعنې که د کابر کې وي که نه بیا ورته خیل شي ځکه څه قیامت خو یې نه وي قایم که نه نه کچیره شي ان کان من اهل الجنه جنتی کاسي فمن اهل الجنه جنات ولا زوی وتخيل شي ان کان من اهل النار کبه د جهنميون نه فمن اهل النار بجهنم ولا زوی وتخيل شي فيقال به وتل شي هذا مقعد کدا دي تو زوی د دې تبيوار زرا پاس کیږي حتى يبعثك الله اليه يوم القيامه خدای به دې زوی تر وليږي رو به د استیرا په بزدي قیامت پورې زبندي متفقون علیه یعنی دا چې تو د پر لیکل شوی د تبيوار زی بیا راسي